کله صحابه کرامو ته د قریشو له طرفه څخه تکلیفونه زیات شو، محمد رسول الله حکم ورته وکړو چې تاسو د حبشې و طرف ته سفر وکړئ. په اول سفر کې چې حبشې ته سفر کیږي 11 صحابه کرام دي او 15 زنانې ورسره دي، ټول 14 کسان د حبشې و طرف ته چې کله دوی سفر کوي د یو سیند و غاړې ته رالو. هلته د غاړې په څنګ کې یو دوې کښتۍ ولاړې دي، له هغو سره یې خبره وکړله. دوی 14 کسان دي، 15 ریاله یې مزدوري ځینې واخیستله. دوی له مکې مکرمې څخه د حبشې و هېواد ته یوړو، هغه وطن ته یوړو. هغه ټول عیسایان دي، هلته هم اسلام نسته، هلته هم دین نسته، لیکن هغه باچا ته بیا الله تعالی دا صفت ورکړی و چې هر چا به پناه ورته راوړه، بیا هغو ته یو چا هم تکلیف نه سوی رسولی. صحابه کرام 11 کسان دي او 15 زنانې ورسره دي. دغه 14 کسان چې کله دورې حبشې ته ولاړو، په هغه هېواد کې یو څه وخت تېر کړو. تر یو څه وخت تېرېدو وروسته بیا به دوی په دې باندې خبر سو چې په مکه مکرمه کې مسلمانان غالبه سوي دي. ډېرو صحابه کرامو ایمان راوړی دی، اسلام غلبه کړې ده، بېرته له حبشې څخه را روانېږي مکې مکرمې ته. لیکن په دې خبره چې دوی خبرېږي دا صرف یو اوازه وله، تر اوسه پورې اسلام لا غالبه سوی نه دی. مشرکینو هغه رقم پر صحابه کرامو باندې تکلیفونه راوړل، نو دوی له حبشې څخه مکې مکرمې ته رالو. چې مکې مکرمې ته راورسېدل، بېرته هغه زوړ حالات دی، بېرته د مشرکینو او د کفارو پر مسلمانانو باندې ظلمونه شروع دي. نو 14 کسان دي، پر 14 ځای باندې تقسیمیږي سره. یو چا چیرې ځان پناه غوښتلې، بل چا له بله پناه غوښتلې. خیر بېرته په مکه مکرمه کې پاته سو او د قریشو تر ظلمو بېرته لاندې سو. یو څه موده چې تېره سوله، الله تعالی نور کسان، نور صحابه کرام منور په ایمان باندې وګرځول. محمد رسول الله دویم وارې بیا ودې ته امر وکړو چې ولاړ سئ د حبشې و طرف ته سفر وکړئ، دلته ستاسو ژوند ګران دی. قریش یو صحابي به هم دغه نه پرېښوی چې په یو رقم ته به دې ته تکلیف رسوي. په دویم سفر کې چې کله بیا صحابه کرام هجرت کوي، محمد رسول الله په مکه کې دی. په دې وخت کې 15 نارینه صحابه کرام لاړو او له دې سره 14 زنانې ملګري سولې، تقریبا 102 کسان سولو. بیا د حبشې و طرف ته په سفر باندې ولاړو، هلته یې خپل ژوند تېروئ. قریش چې کله خبر سو چې بیا د صحابه کرامو یو غټه مجموعه تقریبا 102 کسان تللي دي، هغه زموږ له پناه څخه تللي دي و حبشې و باچا ته تللي دي. هغه داسې باچا دی چې و هر مهاجر ته خپله پناه ورکوي، هغو ته بیا څه تکلیف هم نه رسوي. نو د قریشو مشران سره کښېنستل. په دې مشرانو کې 2 کسان وټاکل چې هغه به ولاړ سي د حبشې و باچا ته، او د دې وزیرانو او حاکمانو ته به غټې غټې تحفې وروړي او باچا ته به غټه تحفه وروړي. هغو ته به دا عرض پیش کړي چې زموږ یو څو کسان قریش هغه دلته راغلي دي، دلته راتښتېدلي دي، هغه موږ ته بېرته په لاس باندې راکړه. قریشو چې کله دا مشوره سره وکړه، په مشوره کې 2 کسان مشران وټاکل، یو عمرو بن العاص ته، بل د عبدالله په نامه باندې دی. دغه 2 کسان چې کله حبشې ته رالو، اول وار یې په حبشه کې له غټو مشرانو سره ولیدل. چې کوم د حبشې چې کوم وزیران دي او حکیمان دي، له هغو سره یې خبره وکړه او اول وار یې شي غټې تحفې ورته پیش کړې. هغه وزیران یې ټول په دې باندې مطمئن کړو چې زموږ له طرفه څخه 102 کسان نارینه او زنانه ګډوډ راغلي دي، هغه به موږ ته په لاس باندې راکړي. هغه وزیرانو چې کله هغو تحفو ته وکتل او د دې خبرو ته وکتل، هغو ټولو تایید ورسره وکړو چې موږ دا خبره در سره منو. لیکن تر اوسه پورې و حبشي باچا ته پیش شوي نه دي چې کله دغه د حبشه چې کوم باچا دی د نجاشي په نامه باندې چې کله وده ته پیش سو، عمرو بن العاص خبر ورته کوي، ورته فرمایي چې زموږ 102 کسان دلته راغلي دي او هغه زموږ له علاقې څخه راتښتېدلي دي، دا ټول صحابه کرام ورشي، دغه به موږ ته په لاس باندې راکړي. په دې وخت کې عمرو بن العاص او عبدالله چې دغه 2 مشران د قریشو دي، هغه په دې خبره باندې ډېر سخت بیریږي. وایي داسې نه چې باچا و موږ ته دا خبره وکړي چې دغه کسان و دربار ته نه کړي راپېښ. د هغو ټولو مشوره پر دې باندې وله له وزیرانو سره چې دوی و موږ ته بې له سوال و جوابه په لاس باندې راکړي.
لیکن هغه بادشاہ دی دا هغه سوچ او فکر بالا دی هغه عمرو بن العاص ته وایي زه به دا کسان یو وارې راوغواړم له دوی څخه به پوښتنه وکړم چې دوی ستاسو له هېواده څخه ولې راغلي دي دوی ستاسو وطن په څه خاطر باندې پرېښی دی نو صحابه کرامو ته یو قاصد راولېږي هغه قاصد چې کله راورسېدی د باچا له طرفه صحابه کرامو ته پیغام پرېښوی چې نجاشي باچا تاسو غواړي صحابه کرامو په خپل مابینځ کې مشوره سره وکړه 102 کسان دي په دې کې یو امیر وټاکل سو د جعفر په نامه باندې دا هم الله تعالی ډیر غټ شان ورکړی دی نو صحابه کرام وویل باچا خو له مشتخه پوښتنه کوي باچا عیسائی باچا دی له مشتخه د عیسی علیه السلام په باره کې هم پوښتنه کوي او د دین په باره کې هم پوښتنه کوي موږ به وده ته څه وایو صحابه کرامو کې خو الله تعالی یو عجیبه ایمان شی دی ټول په یو आवाज باندې دا وایي چې کوم پیغام مشته محمد رسول الله پرې شه دی د کوم پیغام په خاطر باندې چې مش خپل هیواد پرې شه دی تر خپل مال او جایداد تیر شوی هغه خبره به د نجاشي باچا په مخ کې وکړو نو صحابه کرامو یو چند کسان له هغه قاصد سره د باچا و دربار ته رالو چې کله د باچا و دربار ته راورسېدل باچا پوښتنه ځینې کوي چې آیا تاسو د خپل ملک مکه مکرمه ولې پرې شه ده تاسو د قریشو له سردارانو څخه ولې راتښتېدلي یاست په دې وخت کې د صحابه کرامو مشر د جعفر په نامه باندې دی جعفر ورته وایي چې ای نجاشي باچا اول واري وسله تاسو خدري پوښتنې کوو د هغه درو پوښتنو جواب به یوري د تبا هغه درې پوښتنې له عمرو بن العاص څخه او له عبد الله څخه به کوي چې موږ په کوم خاطر باندې دلته راغلي یو اوله پوښتنه دا ده چې ای باچا ته د قریشو له مشرانو څخه پوښتنه وکړه چې آیا موږ غلامان یو چې دلته راغلي یو تاسو موږ غواړئ نجاشي باچا پوښتنه ځینې وکړه عمرو بن العاص او د قریشو مشرانو ته وایي چې دغه کسان چې راغلي دي دا خو بس تاسو غلامان نه وي هغه وایي یاز موږ غلامان نه دي جعفر ورته فرمایي چې ای باچا دویمه پوښتنه دا ځینې وکړه چې آیا موږ خو به په دې کې یو څوک قتل کړی نه وي چې هغه د قتل په خاطر باندې موږ دی بیرته مکې مکرمې ته بیایي باچا بیا له عمرو بن العاص څخه پوښتنه کوي چې آیا په دغو 100 کسانو کې خو بچا قتل نه وي کړی هغه بیا په جواب کې ورته فرمایي چې یا قتل یې هم نه دی کړی درېمه پوښتنه جعفر ځینې کوي چې ای باچا له دوی څخه دا پوښتنه وکړه چې په دغو 100 کسانو کې به تاسو پر چا باندې پور هم نه یې باندې هغه عمرو بن العاص په جواب کې ورته فرمایي چې په 100 کسانو کې پر یو کس باندې موږ یې ور په یو هم نه ده باندې یو قرات مې هم نه دی باندې باچا ورته فرمایي بیا د چشته پاره راغلی یاست چې دغو کسانو نه قتل کړی دی او نه دا کسان غلامان دي دا آزاد کسان دي او نه یې له تاسو څخه روپۍ وړي دي بیا د چشته پاره راغلی یاست چې دغه کسان بېرته ماته په لاس باندې راکړي عمرو بن العاص ورته فرمایي چې صرف په دې خاطر باندې راغلي یو چې دغو کسانو زموږ د پلار او د نیکه دین پرېښی دی باچا پوښتنه ځینې کوي چې ای جعفره د دې دین څنګه او ستاسو دین څنګه دی د خپل دین په باره کې ماته یو څه واقعه بیان کړه حضرت جعفر رضی الله عنه ورته فرمایي چې ای باچا چې کله موږ دغه دین نانوی دین چې کوم موږ منلی دی تر دې مخکې موږ بې عقلانو موږ جاهلانو موږ په شي باندې خبر نه وو موږ سره د پلار قدر نه وو له موږ سره د کوروالا قدر نه وو له موږ سره د لور قدر نه وو موږ به زنانې ژوندۍ په مځکه باندې شخولې په موږ کې چې د چا زور وو هغه سړی په مخ باندې وو د محمد رسول الله تر بعثت مخکې خو د جاهلیت تیارې خورې ولې هغه د جاهلیت یو څو کیسې ورته وکړلې چې د یو چا حق نه و معلوم لیکن په موږ کې په قریشو کې یو کس د محمد په نامه باندې دی هغه ته الله تعالی د نبوت مقام ورکړ موږ د هغه دین منلی دی د هغه دین څه دی د هغه په دین کې د پلار حق شته د اولاد حق شته د مور حق شته د کوروالا حق شته د خور حق شته د همسایه حق شته هغه موږ ته دین راښولی دی دغه نوی دین دی چې موږ د همسایه خیال ساتو موږ پلار و مور سره وپېژنئ موږ خدای سره وپېژنئ تر دې مخکې به موږ په خرما باندې خدای جوړ کړو هغه ته به مو سجده وکړه چې کله به وږي سو بېرته به مو خپل خدای وخوړی نو هغه خدایان مو پرې ایښي دي چې په لاس مو جوړول سجدې مو ورته کولې د دغه په خاطر باندې دغه کسان راغلي دي چې موږ له دغه دینه څخه اړوي
او صحابه کرامو ته الله تعالی یو عظیم شان ورکړی دی. د نجاشي باچا په حضور کې چې کله پیښیږي صرف السلام ورچي چې السلام علیکم ورحمت الله، دا ټول خلک حیران دي چې باچا ته خو یو هم سجده نه وکړل. نو چې کله حضرت جعفر رضی الله عنه د دې دین یو څه حالات ورته بیان په باچا کې هم یو څه بدلون راغلی. باچا و عمرو بن العاص او د قریشو چې کوم مشران ورغلي دي هغه ته ویل دي چې تاسو لاړ شئ خپل وطن ته، دا کسان وزه تاسو ته پلاس نه درکوم، دغه دلته پناه راوړې ده، د دې خیال به هم پاینده کې ساتم. صحابه کرامو ته بیرته اجازه ورکړه او لدې سره سره صحابه کرامو ته راشن او شی هم ورکوي. عمرو بن العاص د باچا له دربار څخه نا امید راوځي چې کله رالی خپل ملګری عبد الله سره مشوره کوي. عبد الله ته وایي سبا ته یو داسې چم ورته جوړوم چې دغه صحابه کرام به ټول په باچا باندې وهم او موږ تاسو ته به پلاس باندې هم راکړي. عبد الله ورته وایي داسې مه کوه، دا هم ستا قریبان دي، دا هم ستا خپل دي، دا ستا له وطن څخه راغلي دي، داسې طریقه مه ورسره کوه چې د باچا په دربار کې دا کسان بې عزته کړي. صرف دومره وکړه چې دغه کسان له خپله ملک پسې راواخلي بیرته یې مکې مکرمې ته راواستوي. عمرو بن العاص ورته فرمایي چې داسې به نه کوم. عمرو بن العاص دویمه ورځ بیا د باچا و حضور ته پیش شو. باچا ته وایي چې ای باچا دا هغه کسان دي چې ستاسو په خدای پسې ستاسو په نبي پسې چې عیسی علیه السلام دی په هغه پسې خبرې کوي. باچا دویم واري بیا صحابه کرامو ته حال ورولېږي. صحابه کرام حیران شو چې پرون خو پر دې باندې مجلس شوی دی، نن مې دویم واري بیا ورغاړي چې بیا به څه کیسه. په صحابه کرامو کې یو صحابي دا خبره هم وکړه چې زموږ سبا د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې پوښتنه کوي. نو خیر په صحابه کرامو کې بیا یو څو کسان مشران معلوم شو. هغه قاصد چې پیغام راواستوي دی له هغه قاصد سره د باچا و حضور ته پیش شو. باچا بیا پوښتنه ځینې کوي. له صحابه کرامو څخه اوله پوښتنه دا کوي چې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې څه وایئ؟ صحابه کرامو کې الله تعالی داسې ایمان ایښی دی، هغه نه له باچا څخه بیریږي نه له وزیر څخه بیریږي، تر خپل ملک او جایدادو تر هر څه تیر ولو. د باچا په حضور کې هم دا وایي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده و، هغه د الله تعالی بنده دی، الله تعالی نبوت ورکړی. هغه مقام چې عیسایان او حضرت عیسی علیه السلام ته ورکوي چې څوک د الله تعالی زوی بولي، قسم قسم نسبتونه ورته کوي. هغه یوه خبره یې نه ده کړې، کومه خبره چې د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې محمد رسول الله ورته کړې وه هغه خبره یې ورته وکړه. حضرت د نجاشي باچا ورته وایي چې کومه خبره چې تاسو کوئ چې حضرت عیسی د الله تعالی یو بنده او د هغه رسول دی، پر دغه خبره باندې زما ایمان دی او دا خبره تاسو ته چا کړې ده؟ دا خبره تاسو ته محمد رسول الله کړې ده. تاسو ټول ګواهان اوسئ چې ما پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی دی، هغه مې په نبوت باندې منلی دی او الله تعالی مې په وحدانیت باندې منلی دی. په دې وخت کې په دربار کې ټول کسان حیران شو. د عیسایانو باچا دی، ناس کسان او داسې د قریشو چې کوم مشران دي هغه ټول حیران دي چې باچا ایمان راوړی، باچا د محمد رسول الله دین ومني. صحابه کرام یې پرېښول، نور سهولتونه یې صحابه کرامو ته ورکړل.